حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ د پلار نوم رباح او د مور نوم حمنه دی او د حبشي اوسیدونکی دی او مکی مکرمه ته راغلی و. د مور هم وینځه وه او دا بلال رضی الله تعالی عنہ د رنګ تور او بدن نری و نری وچ دنګ او بدن تور. بعضو روایاتو کې راځي وي دا سر دا ویښته هم داسې ګونجي ګونجي او د مکې یو سردار عبدالله ابن جدعان د هغه غلامو د هغه ګډې او بیزې به یې سره ولي. چې کله نبي علیه الصلاة والسلام باندې وحی نازله شوه او ابو بکر رضی الله تعالی عنہ په ایمان راوړ هغه مرګتیا وکړه نو بیا به نبی علیه الصلاة والسلام د مکې نه بار مینا طرف ته یو ځای و الته یو غار و په هغې کې به نبی علیه السلام او ابوبکر رضی الله تعالی عنہ دواړه ناست وو او نبی علیه الصلاة والسلام به ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ته دین اسلام هم ښودو او دغه رنګې د شریعت موافق د اسلام موافق چې کومې مشورې وي هغه به دواړو کولې. هلته به غار کې د خلکو نه پټ ناست وو. نو دی بلال رضی الله تعالی عنہ دغلته دی غر کې بیزې سره ولې ګډې بیزې نو داسې د غرمې د ډوډۍ ټیم شو نو نبی علیه الصلاة والسلام دته آواز وکړو یا غلامو ای هلکه هل فی شاتک لبن ستا په دې ګډو بیزو کې سپی شته دی چې مونږ له دې راکې مونږ ترې وڅکو. نو بلال رضی الله تعالی عنہ ورته وویل وی زما ټولې بیزې خو وچې دي په دوی کې خو پی نشته دی یوه بیزه پکې د هغه معمولي غونته پی کوي خو هغه خو زه ځان له ولوشم او ویسکم په هغې زه خپله ګزاره کوم. خو نبي علیه الصلاة والسلام یې پېژندو ځکه دا بلال رضی الله تعالی په مکه کې پیدا شوی دی. نو نبی علیه الصلاة والسلام خو یې پېژنده چې دا د لوی خاندان سړی دی. ابو بکر رضی الله تعالی هم پېژنده چې دا قریشي دی. نو دې ګډې کې د بیزه کې خو معمولي غونته کې پی دی او هغه زما دپاره دی زه ځان له ولوشم او ویسکمه خو نن زه تاسو په خپل ځان باندې غوره کومه نن خیر دی تاسو وسکئ او زه دې وږی پاتې شم زه به ګزاره وکړم. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی هلکه هغه کومه بیزه ده ته یې دې خوا راوله. نو بلال رضی الله تعالی عنہ لاړ دغه بیزه چې کومه لنګه بیزه وه هغه یې د سټه ونیوه د نبي علیه السلام خواله یې راوسته. نو نبی علیه الصلاة والسلام ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ته ویل وی ملګري راځه. بلال رضی الله عنہ ته وویل وی ته چې په کوم لوښي کې دا بیزه لوشي هغه لوښی خو راکړه. نو داسې د لرګي یوه کاسه وه د هغې نبي علیه الصلاة والسلام ته ورکړه. نو حدیث مبارک کې راځي وایي نبي علیه السلام د بیزې په دې غولان داسې لاس ووهو چې ووهو نو شروع یې وکړه نو هغه کاسه یې د پیو ډکه کړه. چې کله کاسه یې د پیو ډکه کړه نو نبي علیه الصلاة والسلام ابوبکر رضی الله تعالی ته ورکوي دا وڅکه. هغه ته نه د الله پاک پیغمبر اول ته وڅکه. نو نبي علیه الصلاة والسلام هغه کاسه د پیو په سر راواړوله ویسکل پی. بیا چې کاسه بیزې ته ونیوله بیا یې ترې د پیو نه ډکه کړه. نو ابوبکر رضی الله تعالی ته وایي اوس ته وڅکه. ابوبکر رضی الله تعالی هغه پی وڅکل. نو چې بیا یې ورته کاسه ونیوه نو بیا یې ترې د پیو ډکه کړه. نو بلال رضی الله ته وایي هو لکه اوس ته دا پی وڅکه. نو بیا بلال رضی الله تعالی هغه پی وڅکلو. نو نبي علیه الصلاة والسلام ورله دعوت ورکړو ویې هلکه وایي ته یو کار نه کوې وایي څه وکړمه وایي زه د الله پیغمبر یم په ما باندې ایمان راوړه که نه. نبي علیه السلام ورله دعوت ورکړو زه د الله پیغمبر یم ته په ما باندې ایمان راوړه که نه. نو بلال رضی الله تعالی ته مقصد دې څه دی ویل څه غواړې خبره څه مقصد دې راوړی دی. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل زه چې لا اله الا الله لایق د بندګۍ صرف یو الله دی د لات او د منات نه کیږي
یو الله کون کې دی د لایق د بندګۍ صرف دغه یو ذات دی. دغه یو خبره مې تاسو ته راوړې او محمد رسول الله زه د الله سیما رسول یم. بلال رضی الله تعالی عنہ فرمایل دې خبره کې خو د رښتینوالي ځکه شته دی چې دا بيزي دا پي ډېر وکړو دا خو دوره پي نه کړي خو درې کاسې پي وکړو دا سي چل دی. نو نبی عليه الصلاه والسلام ورته فرمایل دا د هر پیغمبر معجزه وي د هر یو پیغمبر معجزه وي او دا زما معجزه و چې الله تبارک وتعالى تا ته وښودله. بلال رضی الله تعالی ته وی زه پتا باندې ایمان راوړم زه دا کلمه وایم لا اله الا الله محمد رسول الله مسلمان شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل بلال ایمان خو دې راوړو خو ګورې چاته غږ ونه کې دا خبره پټ ساته ابتدایي وخت یې اسنه چې مشکلات راته جوړ کې. بلال رضی الله تعالی فرمایي ټیک د چاته غږ نه کومه ګړي بيزي چې کوړه او شړلې اوس عبد الله ابن جدعان چې کم د سردار او مالک وو هغه چې ګړو بيزو ته او قتل اوس ګړي بيزي داسې سربي دي مړی دي تشي پورته پراته دي اوس هغه لنګ بيزي ته به قتل داغه غلان زدا سي د پيو بیا را پړسېدل دا هغه مالک ورته وی بلال زما په خیال چې زید مونته دی ښا ساری دی به ګډیر خولي ماړه کړی دي زید مونته بیا د پاره چم ګډه بيزي شړې دغه طرف ته شړ خو بل چاته خیا مګوره ګډه بيزي دغه طرف ته شړ. بلال رضی الله تعالی عنہ فرمایلو ښا روزانه به بلال رضی الله تعالی دغه طرف ته بيزي را شړلې او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د ابوبکر رضی الله تعالی سره په پټ کې ناستو او شریعت په ازدکو دین اسلام په ازدکو د خلکو نه په پټ باندې خو یو ورځ د خانه کعبه نه طواف کو غیر چا پیرا نو چې کله طواف کو بلال رضی الله تعالی کنا نو په دې خانه کعبه کې به بوتان پراته و د حرم خو د بوتانو ډکو نو بلال رضی الله تعالی داسې غیر چا پیرا وکتل نو څوک په نظر نه راتلو نو داسې توکانې پغه یو بوت پاندې ورته کړی هغه یو بوت لاړې ورته کړی وی توپ شو پتا سو د لعنت شډیر خلک گمراه کړي دي اوم خو خلک په خپل لاس باندې جوړ کی او بیا درته سجدي کوي او بیا در نظامن غواړي او مالونه غواړي او مصیبتونه در نه ایمان لري کا سوالونه در نه کوي نو اوم خو په خپل لاس باندې تراشي اوم در نه بیا حاجتونه غواړي وی توپ شو پتا د لعنت شي هغه بوت لاړې ورته کړی د چاوجي دو چې چاولې د خبره ابو جهل ته وکړه هغه بلال غلام نه دی عبد الله ابن جدعان هغه غلام دا خبره ابو جهل ته چا وکړه وی دا بلال غلام نه دی دا عبد الله ابن جدعان چې کوم غلام دی هغه نن دا چلو کو په حرم کې به بوت باندې لاړې ورته کړی. ابو جهل وی ښا ابو جهل چې د خبرې نه خبر شو راغی په عبد الله ابن جدعان پسې رد چې کوم مالکو وی تم صاحب شوی نعوذ بالله دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بی دین وی نو چې داغه په څوک ملګری نو دا بی دین شوی دی نو عبد الله ابن جدعان ته ابو جهل وی تم صاحب شوی او تم لا تو منات او غزاد پرې خودل او د محمد د رب بندګی دي شروع کړه نو عبد الله ابن جدعان ورته وی دا تکسه خبرې کوي دا ته چا ویل دي په ما باندې دا شک مکوا او کوس غواړم نو سلو خان بدو خپل بوتانو په نوم باندې قرباني کما زه خو دا غوي دومره عزت کوم او ته ما ته چې تعالی منات پرې خپل بوتان دي پرې دي نو ابو جهل ورته چې تا نه دي پرې نو ستاد غلام ولي پرې دي څنګه زما غلام پرې دي وستا غلام نن په مکه په حرم کې په بوت باندې لاړې ورته کلی دي نو چې دې صاحب شوی د غلام دومره څنګه هیڅ همت کې دیشي چې مالک اجازت نه خدا سره ستام لاس ته زکه کنه غصاب شوی وی ښا زما غلام دا چل کړی وی او عزت نه خبر وس په زخواخ شم. روایتو کې راځي عبد الله ابن جدعان چې ردکم سردار په دې ظلمونه شروع خبر په مکه کې خورش وا چې بلال ایمان راوړی دی په نبی عليه السلام صحابي شوی دی بس ظلمونه په شروع کړو نو په مکه کې یو سردار او ډیر ظالم دا غنوم امیه ابن خلف دا امیه راغی او عبد الله ابن جدعان ته ویلو دې ته مال راکړه دې ته نشي سمولې دا بلال ته مال راکړه دا ته نشي سمولې مال راکړه هغه ورته ویل دا مصیبت زمانه لري کته واله نو امیه ابن خلف دا بلال رضی الله تعالی عنہ واغس چې وای غستو هغه چې بیا کوم ظلمونه کړی دي تاریخ لیکي تاریخ
وی پشګو کې به سملو پشګو کې د مکی پشګو کې او د عربو څومره تیز نور دی هغه چې انسان ویني فتح ورته لګي وی په دې سړک باندې په پیزار کې په دې غرمه کې خپنه شي کې خو دی د پیزار د تلې ویلي کوي او پیزار ته چې هغه شګه رادن نشو په غرمه کې کنه د خپې در لپولې کوي دومره ګرمه شګه اخور وريږي تاسو د مکی ګرمي هډې زیاته ګرمي ده نو بلال رضی الله تعالی عنہ بیسارات وستو په دې سره غرمه کې دا شګه چې د اور په شانتي بسري شي وي د سی په تودي وي په دې باندې دا بلال رضی الله تعالی عنہ سملم او تودي غټي غټي تیګي به راوغسته په دې سینه به تکي خو دي یو دا چې د عملای د شګلو جوخت ورشي او دویم دا چې د پاسه غاړي د تیګي مسيزي هغه شګو به بلال رضی الله تعالی عنہ د بدن د کمیس لرکړو او لغړ به په سملول او چې دا غینه به را پاسو واړه به پسې کړلو په مکه په کوسو کې به د روانو هغه په پسې خاندل او چیغې به والی او د بلال رضی الله تعالی د خلینو به صرف یو आवाज خطو احد 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 یعنی داسې حالت ورلور کو چې د یو لوب غونتسیزي ته نه جوړ بلال رضی الله تعالی چې په کم طرف ته دو واړه پسې کېبل خندل به ټوکې به پسې کوي بلال رضی الله تعالی فرمای په خپل وې د صغره نه د صغره د صغره چې دنو دا د وسپن یو کمیس دی او دی بدن ته داسې داخله کوه چې کړي جوړه چې دا توره په اثر نه کوي اصل وسپنی بلال رضی الله تعالی فرمای وې د صغره به غرمو ته یې خونه چې دا به نور تک سرکړه ګرمه به کړه نو دوی به زما بدن ته راواچوله چې زما بدن ته به راواچوي زما بدن به ټول تڼاکه شو پولې به پیودري بدن به تڼاکه شو پولې به پیودري داسې ظلمونه بیا دوی بلال رضی الله تعالی سره کول یو ورځ دا بلال رضی الله تعالی په تودو شګو سملولې دی او په دې سینې ورته تیګیخي دي او دا امیه ابن خلف بدبخت ورته ولاړ دی چې کوم مالکو او وړو ته وی راځي پکانو ولې ماشومان راځي او کانو باندې ولې او خان دی پوري دا لوی میلې جوړ کړی دا بلال رضی الله په مخ ته پروت دی په شګو کې د داسې یو میلې جوړ کړی یو ټوکه جوړ کړی واړه راغون کړی دي په دغه طرف باندې ابوبکر رضی الله تعالی عنہ تیری دو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ چې وکتل کنه د امیه ابن خلف ته وی لته په دې به کس باندې ولې درو ظلم کوي دا غریب ستانه څه غواړي دی خو د چا د ایسم نه دی دا خو یو غلام دی بې کسه دی غریب دی ته ولې په ده باندې دا ظلمونه کوي نو امیه ابن خلف ورته وی دا څه چې ورسره کېږي دا ستا او ستا د ملګري د وجې نه ورسره کېږي دا ستا او ستا د ملګري چې کوم دی محمد صلی الله علیه وسلم دا د سره د ستاسو د وجې نه کېږي او کو خلاصولی شو جو خلاصې کا ابوبکر رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی خرسینا وی ولې نه خرسومه وی په دبه تسکای او مې ابن خلف ورته بخندا شو وی په دبه تسکای دی خو د اس بیګاروم نه دی په کوسو کې ګرځي دغه یو چې غوي چې احد او حد خو لیونه دی په تسکای ابوبکر رضی الله تعالی عنہ فرمایل بس ته پرې د زما په کار دی وی خرسومه وی په سوې خرسای وی په درې اوقیه باندې اسو اوقیه باندې په درې اوقیه په یو اوقیه کې سلويخ اشرفي وي سلويخ دینار دا دینار د سرو زرو پیسې ده نو په درې اوقیه باندې خرصومه یعنی په یو سل او په شل دینار باندې خرصومه بلال رضی الله ابوبکر رضی الله تعالی عنہ فرمایي ودا زما شو وامه بسته دا پیسې په درل زر کما بلال ما ترا پرې ده چې څنګه ابوبکر رضی الله تعالی عنہ واغس کنه امیه ابن خلف په خندا شو وی ابوبکر ډیر ګران دی واغس قسم په الله کو په یو اوقیه دی اغستنه درل درکو خدا تا په یو اوقیه اغست دغه دومره بیکار سره چې په یو اوقیه ملم درکو تا په درې اوقیه واغستو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی اے امیہ قسم په الله کو په سل اوقیه دی راکو نه هم درنه اغستو ته درې اوقیه وای قسم په الله کو دا بلال دی ما ته په سل اوقیه راکو هم درنه اغستو او دا خیر دی کو دا بدنی تور دی خیر دی کو دا بدنی تور دی هو قلبه قلب ذهب د زړه د سرو زرو جوړ دی د زړه د سرو زرو دی د ز پیژنم چې دا د کم مقام انسان دی تاسو نه پیژنئ چې څنګه واغستو نو بلال رضی الله تعالی ابوبکر رضی الله تعالی تو ابوبکر وې ځان لدی واغستم او کو الله لدی واغستم
کو ځان له دې اغستې ما ابوبکر کار راته ښیې چې کومې درله زمینداره درله کوم ګډې بيزې درله سروم او که ستا نور څه خدمت یې دیاړي مزدوري چې هغه درله کوم ښیه راته کار دې راته ښیه کو ځان له دې اغستې او کو الله له دې اغستې نو ما او زما رب پرېږدوه بیا ما او زما رب پرېږدوه ابوبکر رضی الله عنه فرمایل بلاله ما ځان نه اغستې ما الله له اغستې او د دغې الله په نوم باندې آزاد یې ته آزاد یې الله ابوبکر رضی الله بلال رضی الله عنه راغی ابوبکر رضی الله عنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام لره اذا الله پاک پیغمبره بلال می واغست د امیہ ابن خلف نه می بلال واغست نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ابوبکر یوازې بین اخلی ما به پکې د ځان سره شریکای ابوبکر دا سعادت یوازې به ته ناخلی ما پکې د ځان سره شریک کا چې د بلال یو مخستی او یو زمای د بلال یو لاستای او یو لاس زمای ابوبکر رضی الله عنه ته په خندا شو وی دا الله پاک پیغمبر اخو ما آزاد کړی دی اخو ما آزاد کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی ابوبکر سیدنا واعتق سیدنا ابوبکر خو زمون سردار دی او زمون سردار بلال آزاد کو زمون سردار بلال آزاد کو په طرف د ډېر خلک معاف کړي نو چې نن به پکې زه په خپل امتیانو د فار دعاګانې وغواړم نو ان شاء الله په لسم شعبان لا تیر شوی نه دی را روان دی را روان دی چې د دغه شپه باندې موږ د الله ډېره بندګي وکړو ډېر عبادت وکړو حدیث مبارک کې راځي په لسم شعبان په شپه باندې الله تبارک وتعالی اسمان د دنیا ته راکوزیږي څنګه چې د هغه د شان سره ښایي څنګه چې د الله د شان سره ښایي اسمان د دنیا ته راکوشي الله تبارک وتعالی یو څو اوازونه کوي اے څوک سوال غوښتونکی شته دی چې زه سوال قبول کړم اے څوک د خپلو ګناهونو بخښنه غوښتونکی شته چې زه ورته مغفرت وکړم اے څوک د غریبۍ نه تنګ راغلی زما نه رزق غوښتونکی شته چې زه ورله رزق ورکړم الله تبارک وتعالی په خپل اوازونه کوي اے څوک سوال کوونکی شته چې زه سوال قبول کړم الله تبارک وتعالی نه چې سوال کوي الله خوشحالیږي او د بنده نه چې سوال نه کوي بنده خوشحالیږي بنده نه چې سوال کوي خفه کېږي او د الله نه چې سوال نه کوي الله خفه کېږي الله تبارک وتعالی فرمایي اے څوک سوال کوونکی شته زه سوال قبول کړم راتا بسې پنځلسم شعبان په شپه باندې الله تبارک وتعالی ته به ودرېږي او داسې دعا به وغواړي اے الله ستا محبوب ما ته فرمایلی دي چې الله تبارک وتعالی په خپل اواز کوي چې څوک سوالګری شته دی چې زه وله ورکړم الله نن زه ستا په دربار کې سوالګری ولاړ یم الله ته پخپله وایي څوک سوال کوونکی شته الله ستا په دربار کې زه سوالګری ولاړ یم داسې دعا به وغواړي الله فرمایي څوک مغفرت غوښتونکی څوک بخښنه غوښتونکی شته زه یې بخښنه قبول کړم ته الله ته وژاړه وایي الله زه ګناهګار یم که نه الله زه ګناهګار درته ولاړ یم ته وایي زما نه بخښنه وغواړئ الله زه درته ولاړ یم الله ماته زما ګناهونه وبخښه الله فرمایي څوک رزق غوښتونکی شته زه ورته رزق ورکړم وایي الله دا غریبۍ تا راوستې دي الله دا سختې تا راوستې دي الله زه رزق غوښتونکی یم الله د انسانانو نه غواړم الله ستا نه غواړم الله هم ته به راکوي الله د انسانانو په خزانو کې کمې دی الله ستا په خزانه کې هم کمې نشته که داسې دعاګانې وغواړه راپاسه الله ما له رزق راکړه الله زما ګناهونه معاف کړه الله تا ته سوالګری ولاړ یم داسې دعاګانې وغواړه ته ګوره چې الله تبارک وتعالی دې دعا قبلې او که نه قبلې الله د دعا دپاره ګوره څه شرایط دي دعا دپاره څه شرایط دي یو شرط دا دی د دعا دپاره اول شرط خو دا دی چې په ګېډه کې د حلاله روزي پرته وي ځکه چې په ګېډه کې حرامه وي الله تبارک وتعالی د دغه انسان دعاګانې نه قبلوي بیا حدیث مبارک کې راځي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام فأنا يستجاب لذلك خوراک دې د حرامو سکاک دې د حرامو جامې دې د حرامو بیا به د دعا د کوم طرفه قبول شي د دعا د قبلېدو لپاره اول شرط چې دی هغه رزق حلال دی دویم دا دی چې په خاصو اوقاتو کې الله دعا ډېره قبلوي مخصوص اوقات دي لکه د فرض مانځه نه وروستو الله تبارک وتعالی دعا ډېره قبلوي د فرض مانځه نه وروستو
د چارباندي په ټیم کې الله تبارک وتعالی دعا قبلوي نو مخصوص اوقاتو کې دعا غواړي دغه چې کله دعا غواړي نو په غفلت سره مه غواړه په یقین سره غواړه داسې مه وایه الله کو ستا خوښه شي نو را به یې کړي الله کو ستا خوښه داسې مه وایه چې الله کو ستا خوښه شي والله را یې که ته به یې راکوې الله ته به یې راکوې زما یقین دی دعا په یقین سره غواړه او دغه رنګه چې دعا شروع کوي که نه د هغې نه مخکې د الله صفات بیان کړه الله ته رحماني الله ته رحیمي الله ته غفوري الله ته کریمي الله ته ډېر سخي ذاتي د الله ښکلي صفات بیان کړه لکه حدیث مبارک کې راځي یو صحابي راغی او مونځ یې وکړو او ډاري کې لاس پورته کړو یا اللهم اغفر لي الله ماته بخښنه وکړه الله ماته نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل ډېره تلواري دې وکړه په دې دوران کې بل صحابي راغی چې مونځ یې وکړو نو د الله ثنا صفت شروع کړو د الله صفتونه یې وکړو بیا په نبی علیه الصلاة والسلام درود ووایي نو چې څنګه نبی علیه السلام درود ووایي نبی علیه السلام ته اواز وکړو وایي ای زما صحابي اوس یې غواړه الله یې درکړي مطلب دا ده چې لومبی د دعا نه د الله صفتونه بیان کړه بیا په نبی علیه السلام درود ووایه او بیا وروسته څه غواړه دعا غواړه دا د دعا طریقه ده نو به هر حال 15 شعبان را روان دی 15 شعبان د هغې په شپه باندې د الله تبارک وتعالی عبادت هم وکړو د ځان دپاره دعاګانې هم وغواړو نبي علیه الصلاة والسلام په موږ باندې ډېر زیات مین دی زموږ دپاره ډېر غمجن و چې موږ د نبي علیه الصلاة والسلام سره مینه وکړو د نبی علیه الصلاة والسلام سره مینه دا ده چې د نبی علیه الصلاة والسلام په سنتو باندې عمل وکړو یوه خبره د ټولو نه لازمي خبره دا ده چې د نبی علیه السلام په سنتو باندې څه وکړو عمل وکړو دویم په نبی علیه الصلاة والسلام باندې درود زیات وایو څه پرې وایو درود زیات وایو صرف د نور مسلمانان نه الله تبارک وتعالی د عمل